أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. سورة احزاب شل آیاتونه پوره شوي وو. مخکینی آیاتونو کې د غزوه احزاب چې غزوه خندق ورته وایي د هغې بعضې خبرې وي چې خلق راغلو مختلف چې کله را روان شو دلته کې دی په شپږو ورځو کې خندق وکنسته. هغې چې کله راورسېدل نو بیا راپوروتی نه شو. هلته کې پړاوې واچو. غزوه خندق کنستو موقع باندې هم ډېر واقعات مخې ته راغلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم تقسیم کړو په خلکو باندې، نو هغې کې یو ګټ راښکاره شو چې هغه ماتېده نه. خلکو کوشش وکړو خو ونه شوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم یې وله راوغوښتو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یو څو ګزاره ورکړو، ګټ ذرې ذرې شو. هغې کې بعضې معجزې د الله د طرف نه ښکاره شوې. منافقان اگرچه دا خبرې اورېدې خو مذاقونه به کول. ظاهر کې خو ځان ته مسلمانان وې، لیکن په شیشه خپلو کې میلاو شو نو مذاقونه به کول. دلته کې د چا د ډوړۍ درک نه لګي، ځان د نورو نه خلاصولی نشي، او د روم او د فارس خوبونه یې ني. آخر وشوه دا هغه روم او فارس هغه هم الله رب العزت فتح کړیو، مسلمانانو په لاس کې راوستلیو. اگرچه رسول الله صلی الله علیه وسلم دور دنیا تیر شوی. صحابه کرامو د صحابه کرامو په دور کې ابتدا کې داسې فتوحات ګڼ وشو، بل رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه خندق کې په خپله باندې کار یې کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د لوږې په حالت کې چې ځان پورې ګټې تړلي، چا پکې شکایت وکړو چې د لوږې د وجې نه ما ګټه تړله. دا ګټه به یې دې دپاره تړله چې سړي باندې بوجي نو سړي ملا نیغی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی هغه ته خپله خېټه ښکاره کړه، نو هغې پورې دوه ګټې تړلې شوې وې. نورو خلکو یوه تړل وه، رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه ګټې تړل وې. جابر رضی الله تعالی عنہ واقعا په دې کې راغله. تپوس یې وکړو څومره کور کې سشتي که نه؟ وی بس یو وږی وربشې دا به یي. نو وږی څو دي؟ 3.5 کیلو وږی دی د دې زمانې. نو 3.5 کیلو وربشې شته. نو 3.5 کیلو به د چا کېږي؟ د څومره کسانو به کېږي؟
هلته کې کور کې نور څه شته وی یو بیزه ده هغه شته. جابر رضی الله تعالی عنہ وی رسول الله صلی الله علیه وسلم مې ولیدو ډېر په لوږې په حالت کې دی نو چې دا دغه کو او هغه لا د ټیم د ډوډۍ دعوت ورکو صحیح ده نو یې څومره به کېږي بس سرو 15 کسانو به کېږي زیات نه زیات. خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکړه کور ته راغې تیاری وکړو نو چې کله تیاری مکمل کېدو نو جابر رضی الله تعالی عنہ ته چې ورشه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ووایه چې راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو هلکه راځئ. جابر رضی الله تعالی عنہ دعوت کړلی هغه وی ځه لاړې. ولې چې ډوډۍ دا ټوله د شپږو کسانو او راځي پکې په دغه غزوه خندق کې پرون دا خبره شي وه چې 3000 کسانو نو 3000 کسان چې په یو سړي باندې ورشي څه چل وکړي دلته کې چې موږ باندې 15 کسان راشي سرور کسان راشي بیٹې م راشي جو وار پار رانه خطا کلی ملمانه راغلی وار پار خسن خطای بیا او چې لس په ورشي بیا په زرم نه دی په زرګاو دي 3000 دي په وراغله رسول الله صلی الله علیه وسلم وتا وې چې لګا لا صبر کوي کسان راغواړي خو شورو باندې کوي ډوډۍ باندې پخوي سالن به وباسینا. رسول الله صلی الله علیه وسلم راغې او هغې ته وی زه تاسو شروع کوي وس ډوډۍ پخول شروع کوي ډوډۍ پخول شروع کړو ډوډۍ پخېږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم کټوۍ ته په خپله باندې کېناست را اخلي غوښه راغلي په یو ډوډۍ راغلي په ډوډۍ باندې ورته غوښه ږدي او ځای هغه څومره کسان چې وو په خندق کې ټولو ته ډوډۍ غوښه ورسېدو دلته کې سنډه یا سنډه 3000 کسان ته نه رسي. هلته کې بیزه ده او هغه بیزه دغه 300 کسانو ته هغه وړو 3.5 کیلو هغه ټولو ته ورسېدو. خلک په ټول خوشحالم شو. جابر رضی الله تعالی عنہ وایي چې منګه چې رستو دغه ته کاته گویا کې د دې نه څه شی د سراړو کم شوی نه دا بګې بعضې واقعات پکې راغلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پکې منځونه هم قضا شي ماسپښین مونځ یې نه دی کړی مازدیګر یې نه دی کړی ماښام یې نه دی کړی ماسخوتن یې 4 واړه منځونه په یو ځای وکړو. ولې چې دومره سخت دی د دې سختې د وجې نه دا حال شوی و. دا ولې دا دې وجې نه چې الله رب العزت موږ ته ښیي که دغسې تاسو باندې دغسې سخته راشي مونځ ونه کړی شئ نو هېڅ چل به کوئ طریقې کار به صحیح. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د سهار مونځ هم قضا شو یو وخت کې بل واقع کې. نو بیا چې کله انور راوخته انور مکرو وخو نو ویسې دلته مه کوئ اخوا ته ځو اخوا ته به کوو اخوا ته لاړو نور اشراق شوی دی نو هلته کې مونځ وکړو د امامتۍ یې وکړو او خلکو ته طریقه ښوونه یې وښودی شوه چې او مونځ د نه قضا شي نو په څه طریقې باندې به یې کوئ 2 منځونه قضا شي نو څنګه به یې کوئ 3 قضا شي نو څنګه به یې کوئ خو دا قضا کول دا هم د سختې د وجې نه ځکه په ټول عمر کې دا یوه واقعه پیښه شوې ده چې دغه منځونه پکې قضا شي دي. سهار منځ کې یو واقعه او دا 4 منځونه په یو ځای باندې کول دا بله واقعه. نو هر مانځه سره دغه خبره تقریبا وشوه نو خلکو ته پته ولګېده مسله معلومه شوه چې په څه طریقې باندې به بیا مونځ کول غواړي. الله رب العزت ورپسې رستو تذکره راځي دلته کې په دې آیتونو کې وس
تذکره د دې کې استاسو د پاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې بهترینه نمونه ده. مونږ قضا شوی دی نو څنګه به کې د خلکو سره ژوند تیری نو څنګه به تیری. اوس به یې سخته راله نو هلته کې په سخته کې داسې نه ته به لوړه پوله باندې په کرسۍ باندې چوت ناستې او خلک به لګیایي هغه به لګیایي محنتونه به کوي او ته به سپینه جامه ناستې سپینه پینسه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې دا کار کېدو نو کله سړی کار کوي نو خامخا خېټه ښکاره کېږي. وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم خېټه د دوړې د وجې نه ښکارېده. دویم پټې نیول نه داسې سخت حالات راغلي نو ما او ته درس او سبق راکوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زندگی هغه خپل ځان ته مخې ته کا. کله چې هغه ډلې راغلوې د هغې خبره وه مؤمنان دي لګیا دي کم څه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره لوظ کړو هغه لوظ یې پوره کړو. کافران چې کم راغلیو نو هغې دې دپاره راغلیو چې موږ دې دا مسلمانان ختم کو نو وشوه ختم یې کړه نه یې څه ونه کړه. لم ینالو خیره الله وایي هېڅ خیر ته ونه رسېده په خپلو غصو کې واپس لاړه. مؤمنانو کې بعضې کسان شهیدان شو د هغې تذکره کوي او بیا وروستو د هغه بنو قریظو تذکره کوي چې هغې په خپلو قلاګانو باندې غرو موږ دا قلاګانې به موږ بچ کي د هغې نه هم هغې راکوز کړو. ورپسې واقع د هغې هغه راځي لقد کان لکم یقینا نشته ستاسو دپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې بهترینه نمونه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر دا چا دپاره چې یقین لري په الله باندې په ورځ د آخرت وذکر الله کثیرا او یادی الله لره ډېر. څوک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې بهترینه نمونه ده بهترینه تابعداري ده د پیغمبر تابعداري کوي په هر یو عمل کې غم دی که خادي ده مزد دی که هغه د سخت حالت دی که هغه د راحت حالت دی هر حال کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه خپله کوي اطاعت خپل کوي. ولما را المؤمنون الاحزاب کله چې ولید المؤمنانو مختلفو ډلو لره قالو نو دوی وې هذا ما وعدنا الله ورسوله وې دا هغه څه دي چې الله موږ سره وعده کړی او د الله رسول وصدق الله ورسوله الله هم رښتیا ویلي او د الله رسول هم رښتیا ویلي وما زادهم الا ایمانا وتسلیما او نه زیاتې کوي دوی لره دا مګر ایمان او غاړه ښودل. یریږي نه چې ویریږي هلکه دا خو راغلو را باندې یریږي نه بلکې ایمان نور زیات شو تسلیم غاړه ښودل نور زیات شو. ولې دوی ته پته نه وه پته ولګېده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نو خبرې ورکړو صحابه وله او دا خبره چې کومه کړ وه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې داسې خلک را روان دي سیچل کول غواړي نو د هغې دپاره خندق کنستل غواړي. مشوره کې دغه توی شوه خندق کنسته شروع شو خندق کنسته شو. خلک چې رالو وی او رسول الله چې ویلو د الله رسول ویلو نو رښتیا یې ویلو. من المؤمنین رجال د مؤمنانو نه د صحابه کرامو نه بعضې خلک داسې دي صدقوا ما عهد الله چې رښتونه کړي دا هغه چې وعده کړو د الله سره په هغې باندې فمنهم من قضا نحبه نو بعض د دې نه هغه چې پوره یې کړه خپل نمبر یې پوره کړه. ومنهم من ينتظر او بعض د دې نه هغه دي چې په انتظار کې دي وما بدلو تبدیلا او دي بدل شوي نه دي په زره بدلېدو سره دي. غزوه احزاب دی خندق دی کنسته کېږي او په دې کې بعضې لګیا دي نو ځان مشغولی نو لګیا دي په دې لار باندې تلو راتلو کې څوک کنستل کوي او څوک لګیا دي خاورې منتقل کوي لرې کوي د دې ځای نه او وایي نحن الذین بایعوا محمدا علی الجهاد ما بقینا ابدا
منګ هغه خلک یو چې منګ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په جنگ باندې په جهاد باندې بیعت کړل منګ به جهاد کو جنگ وکاو نحن الذين بايعوا محمدا منګه مو د محمد صلی الله علیه وسلم سره بیعت کړل علی الجهاد ما بقینا ابدا په جهاد باندې منګه دا بیعت کړل سو پوری چې منګه ژوند دیو دا جهاد وکاو د دین لپاره د دین مرسته وکاو د کافر خلاف بودریګو نو فمنهم من قضى نحبه نو باز د دین هغه دی چې خپل نمبر پورا کو لاړو شهیدان شو ومنهم من ينتظر او باز د دین هغه دی چې هغه انتظار کوي چې کله به راځي مرګ راځي شهادت راځي حالات را روان دي مختلف وما بدلو تبدیلا لیکن بدل نشو دي پس را بدلې دو سره لیجزی الله صادقین بصدقهم دې د پانا چې الله بدل ورکی رښتینو الله داغي د رښتینو علی او يعذب المنافقین او سزا ورکی منافقانو سړو لا ان شاء الله واړي او یتوب علیهم یا مهربانیو کی پدی باندې دل توبه توفیق ورکی ان الله کان غفور الرحیم یقینا الله دې بخون کې مهربان ورد الله الذين كفروا بغيظهم الله واپس واګسان چې کفر کړي په غوسو د دیوانه لم ينالوا خیرا چې نه رسیدلی اس خیر ته نه رسیدو د دې چې کوم خیالونه واغلاړ ټول اسع بس ختم شو دیو په دغه کې الله رب العزت په دې باندې هوا راولې غل سیده یې پیراولې غلا د دې دیګونه ول الټا کړه د دې ساروی تی مو تختې دا دیم په تخت باندې غړو وې تختول واپس شولاړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایا دی لاړه دی وس ناراضي دی ملای ماته دا وس چې کله مقرازي منګ به پسیزو ورد الله الذين كفروا واپس الله کسان چې کفر کړي به غیظم په غسود دي کې لم ينالوا خیرا چې نه دي رسیدلی اس خیر تا وکف الله المؤمنین القتال او کافی دی الله پورا دی الله مؤمنانو د پاره د جنگ وکان الله قویا عزیزا او دی الله قوی غالب وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب داغه بنو قریظه والو دا خیالو چې منګه د خپل قلاګانې مضبوطی دي منګه په دې کې ناس بيو منګ تاسو سره شي ویلې کله چې دغه خلک خلاړو او تختې دو کافر وسودل دغه د لستونی مار پاتې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم اسلحه کې خودا او د غسل تیارې شروع کو پدې کې جبرئیل علیہ السلام راغی نو جبرئیل علیہ السلام چې راغی ناغه په وردی کې راغله د جنگ په وردی کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تاسو اسلحه کې خودا او ولې بس ته کنه وینا بس نه ده کار پاتې ده کار کول غواړي لستونی مار وجل غواړي اشاره وکړه هغه طرف د بنو قریظه طرف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا اسلحه بیا واغس روچته کړه او راوته بیا اعلان کړ راوځي لاړ او باغی باندې التګي بنو قریظه باندې محاصره وکړه الله رب العزت داغي پسونو کې روب واچو داغي واقعیا دي کې وانزل الذين ظاهروهم اور اكوس کو الله کسان چې امداد کړو دا کافرانو من ال کتاب دال کتابنا من صياصيهم داغي د قلاګانو نا وقذف في قلوبهم الرعب او وای چې پسونو داغي کې روب فريقا تقتلون یوډل تاسو وجل او تاسرون فريقا او قید کول تاسو یوډل واورثکم ارزهم او الله درکړه تاسو له داغي زمکا و دیارهم او کورونه داغي و اموالهم او مال نه داغي دای در درکړه وارزل لم تطوها او د داسي یې زمکه تاسو سره وعده وکړه لم تطوها چې تاسو نه ورختلی پاغه زمکه باندې ورختلی نه نو دې کال کې دا 15 هجری و نو پدې کې غزوه احزاب وشو نو ورپسې کال کې بیا غزوه خیبر شوه ده په دغه دویم کال کې پښپغم هجری کې بیا صلح حدیبیه هم شوه ده او صلح حدیبیه پسې جو فوراً بیا غزوه خیبر شوه ده نو د خیبر زمکه الله تاسو له درکړه لم تطوها چې تاسو نه ور ختلی باغی باندې
وکان الله علی کل شیء قدیر، او دی الله په هر څه باندې الله دې په هر څه باندې قدرت لرونکې. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه، یقینا دې شته ستاسو د پاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تابعداري کې داغه په ژوند کې بهترینه نمونه. لمن كان يرجو الله واليوم الاخر، دا چا لپاره چې یقین لري په الله باندې پر ورځ د آخرت باندې. وذکر الله کثیرا، او یاد الله لره ډېر. وذکر الله کثیرا، الله یاد کړل ډېر الله یاد کړل، نو داغه لپاره دا بهترین نمونه ده. ولما را المؤمنون الاحزاب، او کله چې اولي المؤمنانو مختلف ډلو لره قالو دیوي هذا ما وعدنا الله ورسوله، وی دا غسې چې الله وعده کړل موږ سره د الله رسول. وصدق الله ورسوله، الله رښتیا ویلې د الله رسول. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، او نه دي زیاتې کړي دي لره مگر ایمان او غاړې ښودل. من المؤمنین رجال، د مؤمنان ناس خلق دي سړي دي صدقو چې رښتونه کړي دي هغه چې وعده کړو د الله سره په هغې باندې. فمنهم من قضا نحبه، نو بعض د دین هغه دي چې پوره کړي دا خپل نمبر، خپل لوز یې کړی او نالوز یې پوره کړلی. ومنهم من ینتظر، او بعض د دین هغه دي چې هغه انتظار کوي. وما بدلو تبدیلا، او نه دي بدل شي دي په هېڅ بدلېدو سره. لیجزي الله الصادقین بصدقهم، دې لپاره چې الله بدله ورکړي رښتینو له هغې د رښتینوالي. ويعذب المنافقین، والله عذاب ورکی سزا ورکی منافقان لرا. ان شاء الله غواړي او یتوب علیهم، یا مهرباني کی باغی باندې. ان الله کان غفور رحیم، یقینا الله دې بخونکې مهربان. ورد الله الذین کفروا، الله واپس وا کسان چې کفر کړل په غصو داغي کې. لم ینالوا خیرا، چې نه دي رسیدلی اس خیر ته. وکف الله المؤمنین القتال، او پوره دی الله مؤمنانو د پاره د پجنګ باندې. وکان الله قوی عزیز، او دی الله قوی غالب. وانزل الذين ظاهروا، موراکو ذکر کسان چې امداد کړو د دې کافرانو من اهل کتاب، د اهل کتابونو من سیاسیم د قلاګانو داغینا. وقذف في قلوبهم الرعب، او وای چا په ژوند داغي کې روب. فریقا تقتلون، یو ډله تاسو وجلا. وتاسرون فریقا، او قید کول تاسو یو ډله. واورثکم ارضهم، او درکړه تاسو له ځمکه داغي و دیارم او کورونه داغي و اموالهم او مالونه داغي. وارض لم تطهوها، او د داسې ځمکې لوز یې سره وکړو، واده یې سره وکړه چې لم تطهوها، تاسو نه یې ورختلي په هغې باندې، هغه تاسو په هغې باندې خپل قدمونه لاندې ایښودي. وکان الله علی کل شیء قدیر، دی الله په هر شي باندې قدرت لرونکی. الله رب العزت موږ له قرآن او سنت باندې عمل توفیق راکړي. الحمدلله.